او بیا حجر اسود چا چې خپل کړي خدای دې بار بار په خپل کا چا چې نی خپل کړي خدای دې په خپل کا پاغه باندې څومره یو لذت او خوند دی پکې. عبد الله ابن عباس حدیث ته کتاب المناسک سنن دارمی حدیث ته عبد الله ابن عباس راوی دی هغه مبارک سے فرمای وی چې حجر اسود با قیامت په ورځ باندې راشي. عبد الله ابن عباس دوسترګي بي او جب بي جبا دوستر کو باندې مخبل خلون کای انسان ګوري راجمکای بیا او په جب باندې با د یو کس د الله په دربار کې شفاعت کا چې رب د په حق او په ایمان باندې خپل کړای ما د رسول الله د محبت نه خپل کړای ما ستا په ذات باندې یو نخو منخه شعائر الله زکه خپل کړای ما رب شفاعت یکړم گناهونه معاف کړ جنت ته داخل کړه. عبد الله ابن عباس فرمائی یو انسان شفاعت بک حجر اسود. او بیا فرمائی حدیث کی عبداللہ ابن عمر ابن عاص مشکات شریف حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی دا گورا سا عام کاری ندی سا عام کاری ندی مقام ابراہیم او حجر اسود. عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرمائی ویچ نبی علیہ السلام فرمائل دا جنت دا یاقوت و یاقوت دا یو کانے دے دا جنت دا یاقوت دا کانو ندو کانی دی مقام ابراہیم او حجر اسود چې رب لا یزال په دنیا کې د حضور مبارک امت دیدار د پاره کی وی. او څه فرمای مخکې حدیث کې چې کو خدای پاک جل جلاله یا رڼا ختمه کړي نه وای دا رڼا یې چا ختمه کړي الله. عبد الله ابن عمر ابن عاص فرمای ک الله تعالی د مقام ابراهیم او د حجر اسود رڼا ختمه کړي نه وای ما بین المغرب والمشرق د مغرب نه تر مشرق پورې چې څومره زمکه ده دغه ټوله به دغه دو کانو په وجه باندې الله منوره کړي او خسته کړي وای دومره زیات رڼا به وای چې دغه ټوله رڼا به مشرق نه تر مغرب پورې موجود وای او خلقو به کتای او الله جل جلاله یې په دنیا کې دا رڼا دا ختمه کړي ده. او نبی رسول الله فرمای چې دا چې کله راغی دا سپین کاړایو حجر ابیض سپین کاړای خو چې دا بنی آدم چې زی او خلیا وشغینه دا ګناهونه راکاږي حجر اسود تر جوړ شو تور کانه تر جوړ شو دا زما استاد ګناهونو دینم دا پته لګي چې ته پکې سر اور نه باسه په محبت یا خپل کړه چې سر نه باسي ګناهونه بدای خوش راو باسیا رب لا یزال بدستا ټول ګناهونه معاف کړي دا دغه شینا دا نخي دا د محبت علامات دي د الله تعالی که حجر اسود دی د الله طرف نه د مینې علامه د موت د پاره دی که رکن یمانی دی که ور سره ملتزم دی که ور سره حتیم دی که میزاب رحمت دی که مطاف دی که سعی بین الصفا والمروه دا وقوف مزدلفه دا که ور سره وقوف عرفات دی دا ټول د الله د طرف نه خپل بندگانو سره مینه دا هغوی سره محبت دی. نو چې کوم خلق تلی هغه بختور دی الله دې حجونه قبول کا او چې پچا فرضی هغه خامخه اهتمام وکړي. یو کار کې نبی علیہ السلام داسې نی فرمایلی لگا د حج په باره کې ابو داود حدیث ته پیغمبر علیہ السلام فرمایي من اراد الحج فليتعجل چا چې د حج اراده او فرضی حج په پاتی هغه د توندی وکا جلدی دا وکا ځکه مخکې انسان ته تشهره پیخږي هیڅ پته نه لګي مرګ راشي بل سراشي سخت ګناه چې پتا باندې حج لازمي نو دی وجنه دا سفر حج دا سفر محبت ته